بسم الله الرحمن الرحيم. القياس قول مؤلف من أقوال متى سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر وهو إما اقتراني كقولنا كل جسم مركب وكل مركب محدث. مولوی سے بدی عبارت کی مصنف رحمت اللہ علیہ اگر مقصود تصدیق بیانی فتصورات کی مقصود اصلی قول شارح و معرف دغه موضوع جزء او په تصدیقاتو کې څوک دی حجت دی حجت ابه د حجت درې اقسام دي موږ مرقات کې ویلو کم کم یو قیاس ته او بل استقراء ده او بل تمثيل دی چونکه قیاس یقینیات نه جوړیندي د وجنه دا مقدم ذکر کې نور بلکې دا ذکر کړي نور پرخي دي بهرحال راځي اول بل قیاس تعریف کو به د قیاس اقسام بیانو به شکل قیاس کیږي د قیاس چې کوم اجزای داغو د اصطلاحات بیان کوي د اجزا بیان راته کوي ټول اندي اسان دي مرقات دي منګ ویلي قیاس تعریف به قول مؤلف من اقوال متى سلمت لازم عنها لذاتها قولا اخر عبارت کې لیکل دي قول مؤلف داغه مرکب قول له مرکب د چانه مرکب دی من اقوال کم از کم د دو قضیونه کم از کم د دو قضیونه متى سلمت چې کله دغه دو قضیه ته تسلیم شي نو بتا معنی یو بل قضیه معنی دغه دو قضیو د ذات د وجنه پتا یو بل قضیه وسمن لازم راضی چاغي ته ویل کیږي نتیجه لکه مثال مولوی صاحب العالم متغیر وكل متغیر حادث دا څو قضیه شولې دو کنا کدا دو ته تسلیم کی چالم متغیر دی او هر متغیر حادث ته اوس به یو بلم تسلیمه چالم هم سره حادث ته دقیقه نتیجه ویلې کیږي د قیاس تعریف کی درې اجزا دي قول مؤلف من اقوال دا قول له چې دا کم از کم د دو جملو نه مرکب وي دو قضیو نه مرکب یو دویم جز کچریته دغه مخکنی دو قضیه تسلیم کی مدابل پاسانته په غرض باندې وې دریم جز داغو د ذات د تقاضا کې چې اوس یو بل به معنی چاغه د څه ویلې کېږي نتیجه ازدا شو ولې چې بده کې لکشن صبر اچھا یو مشهور اعتراض دی او مشهور جواب دی طویل قول مؤلف من اقوال ویلو کنه زما دروخه مقیاس وی قیاس به د ډیر اقوال نه د جمع نه بلکې د تسنیه دوا اقوال نه بجوړي لکه وخت چې موږ مثال ویلو تڅنګ من اقوال ویلو د ډیر قیاسونه درخه چې هغه د اقوال نه بلکې د قولین نه جوړي جواب داري مولوی سی بیا دې ساتي منطق کې موږ مرقات کې ویلو منطق کې چې کوم دې ما فوق الواحد په حکم د شا کی جمع کی ورسېدلې به خبره وه خجی ها متى سلمت قول شي ویلو کنه دې سره ټکی ویلو متى سلمت چې کله ته دغه مخکنی دوه جملې تسلیم کړي دي نه معلومیږي دغه مخکنی دوه جملې چې کوم دي دا حق کېدل لازم نه دي صادق کېدل لازم نه دي کاغه دروغ وي تا تسلیم کې ام پتا معنی یو درې جمله من لازم راځي مثال په تور معنی انسان چې دا حجر دی کل انسان حجر او به وربسي وي وكل حجر جسم وكل حجر جامد شری وكل حجر جامد دا دو قضیه کچری تا دا دوړ ومنلې بلکې دا صغرا دی ومنل کنه کبرا بم منی دا دی اوس برمنه دریم شمن لازم شي کبرا خاصم سیده چار دغه چری حجر چری جامد دی نو کل انسان حجر چری ومنل حالانکه غلطه ده او دا بل خاصم سیده وكل حجر جامد یو بل نتیجه به لازم راځي کل انسان جامد ما خبر پوه نه شو نو معلومیږي چې دا دوه قضیه
چې تا تسلیم کې او درې مدرمانی لازم راځي دې لپاره نه د لازم دغه دوه قضیو په داري صادقي بس صرف تسلیم ولا کافی دی به ویل لازم عن هاي ویل دې سره د استقراء او تمثيل بار شو ځکه دا نتیجه چې هغه لازمي نه ځونی لازم عن هاي ویل وکړه ابه لذاتها ویل مولوی لذاتها سره هغه څوک بار کو چې هغه کې نتیجه راځي خو په واسطه سره لکه مثال په تور معنی ا مساوي دی د با او با مساوي دی د جا نتیجه به سره وځي ا مساوي دی د جا خدلته ما واسطه من کې څوک را ل بار اله دا لذاتی نه چې قدم ته بار شو بهرحال به قیاس کوم د مولوی سے په دوه قسمه معنی دي یو د قیاس اقترانی ویلې کی یو د قیاس استثنایی تاسو ماته متوجه شئ قیاس استثنایی تعریف سره چې دا به د دوه قضیو مرکب وي او جز اولنۍ قضیه به کې شرطیه وي دو جزء او د دواړو قضیو په منځ کې به حرف استثناء ذکر وي درې جزء او نتیجه یا نقیض د نتیجه په مخ کې قیاس کې ذکر وي څو اجزا شو څلور نو په تعریف د قیاس استثنایی کې څلور اجزا شو د دوه قضیو نه به جوړ وي اوله قضیه به شرطیه وي دا ټکي ورسره وي او حرف استثناء به په منځ کې ذکر وي نتیجه یا نقیض د نتیجه په مخ کې قیاس کې ذکر وي مخ کې مقدمو کې دته ویل شي قیاس استثنایی مثال به سوي ان كانت الشمس طالعه فالنهار موجود ليس كان لكن النهار ليس بموجود فالشمس اي مثال له ان كان څنګه ان كانت الشمس طالعه فالنهار موجود لكن النهار مثال موجود وي یا لكن النهار ليس موجود وي څه وي نتیجه کده سی وي چې لكن النهار ليس بموجود نتیجه به تروزي فالشمس ليست بطالعه اكده سی وي چې لكن النهار موجود نتیجه به تروزي فالشمس طالعه بهرحال فالشمس طالعه چې کوم ده د نتیجه د مخ کې ذکر د کانت الشمس طالعه او دوه قضیون هم جوړ دي حرف د چام پکې دي استثناء پکې دي لكن درسه قیاس اقترانی بس تعریف کو چې دوه قضیون مرکب وي او حرف لكن پکې نه وي نتیجه یا نقیض د نتیجه پکې نه وي ذکر العالم متغیر وكل متغیر حادث فالعالم حادث النتیجه ده نه قضیه نه پکې دا شرط دی چې قضیه شرطیه دی بږي وي انا پکې دا شرط دی چې حرف لكن دی بږي وي نشته پکې انا پکې دا ضروری دی چې نتیجه نقیض نتیجه د مخ کې ذکر وي په نه شولې دا خبره مشوله به مولوی صاحب د نتیجې چې دا دوه قضیې چې تا تسلیم کړلې دا غنه بس چې کوم درې مد تسلیمې غي د نتیجه ویلې کی او په نتیجه کې چې کوم موضوع د هغه ته اصغر ویلې کیږي العالم متغیر وكل متغیر حادث نتیجه سره فالعالم حادث فالعالم موضوع د ته اصغر ویلې کیږي حادث محمول دی نو محمول د نتیجې ته ویلې کیږي اکبر صحیح شو اصغر ته اصغر ولي وي عام طور معنی د نتیجې چې کوم موضوع دي افراد کم وي ځکه او ته اصغر وي او اکبر ته اکبر ولي وي د نتیجې چې کوم محمول وي دغه افراد عام طور زید وي ځکه او ته وي اکبر وي د اصطلاحات زده شو درې اصطلاحات نتیجه اصغر اکبر څلورم اصطلاح دا اصغر چې چا کې ذکر شي کوم غزي کې ته صغرا وي او اکبر چې کوم غزي کې ذکر شي ته وي کبرا پنځم اصطلاح د قیاس کوم قضیونه جوړي کوم هغه ته مقدمي ویل کی او بغیر چې کوم ترتیب ورکي صغرا اول کې کبرا به کې به نتیجه رو باسي د دې چې کوم هيئت حاصل شې ته ویل کیږي شکل تاسو وګورئ اوس ته وګورئ القياس قول مؤلف قياس قول مؤلف ده من اقوال ده اقوال غن اقوالنا كم از کم دوا متى سلمت کله چې دا تسلیم شي لزمانها
لازمیږي داغه دغه دوونه انهما ده کان هاده دغه اقوالنا لذاتها د ذات د اقوالنا قول اخر قول اخر وهو اما اقتراني دا بیا اقتراني وی ک قولنا كل تقسيمي كي كل جسم مركب وكل مركب محدث اي قياس اقتراني ده کنه لفظ لكن پکې نشته نتیجه نقیض نتیجه نه دي ذکر د دې باندې نتیجه راوځي فكل جسم محدث واما استثنائي يا بدا قياس استثنائي وي كقولنا ان كانت الشمس طالعه فالنهار موجود غورو کې قضيه شرطيه ده ولكن النهار ليس بموجود لفظ لكن ذکر شو فالشمس ليست بطالعه نقيض نتیجه مخکې ذکر ده یو اصطلاح معنی ذکر کړي کم جز چې مکرر شغه د سویل کې حد اوسط شو والمكرر او هغه جز چې مکرر وي بین مقدمتي القياس فما بين د دو مقدمو د قياس کې فصاعدا یا پزیتو کې مکرر وي د دو نزيت مقدمو کې يسمى حدا اوسطا دته ویل کې حد اوسط وموضوع المطلوب نتیجه ته مطلوب وي او موضوع د نتیجه چې دا يسمى حدا اصغر هغه مسمى کیږي په حد اصغر سره وجه علماء ویل ومحمول چې يسمى حدا اکبر هغه د حد اکبر ویل کیږي والمقدمه او مقدمه كما مقدمه التي فيها الاصغر مقدمه هغه مقدمه چې هغه اصغر ذکر وي يسمى الصغرى وتویل کیږي والتي فيها الاكبر چې اکبر ذکر وي يسمى الكبرى هغه ته کبرى ویل کیږي دا خبري وشولې مخکې راځي بلکې دلته د شکل تعریف کې د شکل شاته ویلې کېږي دا ما ویلې وکا وهيئه التالیف او هيئت د تالیف د صغرا او د کبرا مول چې کبرا او صغرا مرګري کې د څه ویلې کې يسمى شکلا دا شکل ویلې کې لکبر وګوريږي او به اشکال ټول څودي څلور دي شکل اول شکل ثاني شکل ثالث شکل رابع شکل اول شاته ویلې کېږي داغه تعریف سره چې حد اوسط په صغرا کې محمول وي کبرا کې موضوع وي څه مشکل شته دا خوش شکل ثاني چاته وي چې حد اوسط په دواړو کې محمول وي دا هم بار بار ویلي شکل ثالث چاته وي چې حد اوسط په دواړو کې موضوع وي شکل رابع چاته وي چې دا اول عکس وي حد اوسط په صغرا کې موضوع وي کبرا کې محمول وي عزت شو توګره وهيئه التالیف من الصغرى او هيئه التالیف د هم ویلو والكبرى يسمى شكلا والاشكال اربعه اشكال ثلور دي وجه حسر مناسبه کتاب ولا وجه حسر ذکر کړي د حد اوسط با په دواړو کې محمول وي یا په دواړو کې موضوع په دواړو کې محمول وي یا بنوي وي کوینو شکل ثاني دي او کنه وی دواړو کې محمول خالی بنوي دواړو کې به موضوع یا بنوي کوینو شکل ثالث ده او دواړو کې موضوع نه خالی بنوي یا به اول یا به صغرا کې محمول وي کبرا کې به موضوع یا به دي عکس وي نو که اول وی شکل اول له کساری نو شکل رابع ده ان كان محمولا في الصغرى وموضوعا في الكبرى دم حديث وجه حسر ذکر کړي خو بدلی ذکر کړي کچېره محمول په صغرا کې موضوع په کبرا کې فهو شکل الاول وان كان محمولا فيهما کچېره بدواړو کې محمول فهو شکل الثاني وان كان موضوعا فيهما کچېره بدواړو کې موضوع فهو شکل الثالث وان كان موضوعا في الصغرى کچېره موضوع په صغرا کې او محمولا في الكبرى محمول په کبرا کې هو شکل الرابع او به شکل رابع ده مخکې راشي دا یو عبارت وی وسان دي وسانی يرتد الى الاول بعكس الكبرى مې سلک بر وګورئ من کو غواړو چې شکل ثانی نه شکل اول جوړ کو څه به وکړو کبرا کې با کسو کو بس آسان کار دی چا کې به وکړو لکه مثال به تور باندې كل انسان حيوان تسیدا کنه ولا شيء من الحجر الاكبر وګورئ ولا شيء من الحجر بحيوان ايه كل انسان حيوان تسي شو کنه ولا شيء من الحجر بحيوان ګوره حیوان من دواړو کې څوک شو محمول شو کنه دا کوم یو شکل شو ناراضي دي شکل اول جوړه دا کبرا کې کسوکا كل انسان حيوان او کبرا سره ولا شيء من الحجر
بحيوان او د صلیبی کلیه کې صلیبه کلی کنه دسی بشي ولا شيء من الحيوان بحجر نو كل انسان حيوان سره ولغا كل انسان حيوان ولا شيء من الحيوان بحجر شکل اول شو کنه شو پوهه به شو خجی شکل ثالث چې ته غواړي چې زدينه دغه جوړ کما دا شکل اول جوړ کما نو صغرا کیا کسو خبره ختمه آلریډي کبرا کې چې کم دي حد اوسط دا موضوع ده نو صغرا کې موضوع نو صغرا کې کسو کوي چې شي محمول شي نو صغرا کې به محمول کبرا کې به موضوع اذا څوم شکل شو شکل اول شو کنه مثالي كل انسان حيوان دسی وایا كل انسان حيوان ولا شيء من الانسان بحجر كل انسان حيوان ولا شيء من الانسان بحجر نقول دوړه کې موضوع ده كل انسان ولا شيء من الانسان صغرا کې کسوکا نو موجبه کلیه کې څه موجبه جزوي کنه نو كل انسان حيوان کې به وي بعض الحيوان انسان وكل ولا شيء من الانسان بحجر النتيجه بتروزي بعض الحيوان ليس بحجر صحیح شو کنه رسې به بعضي حیوان چې کوم دي دا کانه نه دي بس دا صحیح خبره ده کنه دینه دا معلومیږي چې باقی نور کانی دي نه وای دا نه معلومیږي ښا هغه بارکه موږ څه ویلي دي نو په دې خبره مر رسیدلې او کته واړې شکلې رابع چې کوم دي هغه نه اول جوړ کما نه د سکارو کا صغرا نه کبرا جوړ کا کبرا نه حساب ختم شي لکه مثال په تور دا دي لا شيء من الانسان بحجر لا شيء من الانسان بحجر بوايا وبعض الحيوان انسان هل موضوع صغرا كده سره محمول لكنا لا شيء من الانسان بحجر بعض الحيوان انسان بعض الحيوان انسان موضوعك او صغراك بعض الحيوان انسان ولا شيء من الانسان بحجر شکل اول شو کنه شو نبيږي به اجه ته سيو کا صغرا نه کبرا مو جوړو صغرا کې ما کسو کا کبرا کې ما کسو کا اما مثال والا لا شيء من الانسان بحجر بعض الحيوان انسان شکل رابع ده کنه راشه صغرا کې کسو کا لا شيء من الانسان بحجر کې وې صلیبی کلیه ده کنه صلیبی کلیه کې څوک راځي صلیبی کلیه لا شيء من الانسان بحجر بشي لا شيء من الحجر بانسان انسان را له محمول شو اما کې څو بعض الحيوان انسان وکنه موجبه جزئيه قسم موجبه جزئيه راځي سبشي بعض الانسان حيوان ابشي کنه انسان ته ور یو کې کبرا کې موضوع او صغرا کې څوک محمول نصیب او ته ور وس والثاني دویم شکل چې يرتد واپس کیږي الاول اول ته بعکس الكبرى باندې کبرا کې واقع سوکید والثالث ثالث شری يرتد واپس کیږي الیه شکل اول ته بعکس الصغرى باندې والرابع څلورم واپس کیږي يرتد واپس کیږي الیه شکل اول ته بعکس ترتیب معنی ترتیب عکس کی صغرا نه کبرا کبرا نه صغرا وبعکس المقدمتين او مقدمتين کې کسو کې صغرا کې ما کسو کې کبرا کې مو کې ورسېدلې به مخکې لګراشي وبديهي الانتاج وليس مصدق قید ودري ټکی دي په دې څلور اشکالو کې اول شکل اول چې کدا د دې نتیجه چې د بديهي وي دلیل ته نه محتاج او دا نور چې هغه بديهي نه وي ځکه موږ دا سکو چې مجبوري دا نور اشکال چاته راوړو شکل اول ته راوړو آداب د شي لکه دلیل دا بديهي نه دي کنه نه نظری د نظری کې بدلیل پیش کې بس موږ به د دویم دریم شکل چې کوم نتیجه وا هغه د صحت د بارا بدیهی کول د بارا په شکل ثانی ثالث رابع نه شکل اول جوړ کو غاسم بدیهی خبره فقط خدای و خبره ته کې شکل ثانی چې ادم سنه واضح هي دې کوم که څوک سوچ وکي کنه نو شکل اول ته ضرورت نشته چې روایل نتیجه صحیح ورکړي مصدق خبره ده وبديهي الانتاج هو الاول وغول له والذي له عقل سليم شر پر عقل سليم وتب مستقيم او یو برابر طبيعت وی لا يحتاج
دا محتاج نه دی الى رد ثانی چې ثانی رد کی الى الاول اول تا وانما ينتج الثاني بلکې ثانی نتیجه ور کوي ها بس خالی نه واوردا دغه زکه څه وي دا شرایط زکه نو شرایط سری اختلاف د مقدمتین او په ایجاب وصل کی او کلیت د کبرى من مرقات کی ویل دي وانما ينتج الثاني ثاني نتیجه ور کوي عند اختلاف المقدمتين مقدمتي چې کله اختلاف د دې د مقدمتي وی ایجاب وصل کی وصلب وی بلبا موجب وی وموجب وی بلبا صالب وی بالايجاب والسلب وكليه الكبرى او کلیت د کبرى بوي وای بشولې بس